اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله. دیگه بزرگانو زجر دے او زجر پدی باندې دے بزرگانو چې دنیا کې دا ټول باطل فرض وای مونږ د مشرانو تابعداري کوو. وګوره دې کرت په تقلید باندې نه دی، اکثر بدعتيان دي چې کرت په تقلید باندې کوي. دې په اخر کې راغلی ولو کان آباؤهم لا يعقلون. یو سپینګری لګیا دی هغه د دې ځای نه مسله ثابتوي ویره دا رد په تقلید نه دی. وی لکه بدعتيان وایي چې دا رد دی په تقلید باندې، وی ځکه اخر کې لا يعقلون ویل دی. وای مشره ګیره دې سپینه شو او ټیم دې ختم دی، خو ته په دې پوه نه شوې. دی آیت کې رد دی په بې دلیله تلو پسې، په بې دلیله تابعدارۍ کولو باندې. که دا بې دلیله تابعداري ته د امام ابو حنیفه کې نو پتا هم رد دی. که دا بې دلیله تابعداري د شافعي او مالک احمد بن حنبل رحمهم الله کې نو بیا در باندې هم رد دی. که دا بې دلیله تابعداري د ابو منصور ماتوریدي کې نو بیا در باندې هم رد دی. که دا بې دلیله تابعداري څوک د لات منات عزا او حبل کوي نو په هغه باندې هم رد دی. که دا بې دلیله تابعداري څوک د ابی ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول کوي نو هم پې رد دی. دې کې رد دی په بې دلیله تللو باندې. اوس بې دلیله کته امام ابو حنیفه پسې ځي نو دا آیت عام دی. تر اوسه خو دې وایي چې فاستمعوا له انصتوا عام دی، که فاتحه یا که غیر فاتحه. نو دلته خو اعظام د عموم الاوقات او ټولو دپاره راځي. د اعظا دا عموم د لچا مات کو په دې ځای کې بیا وګوره که نه دا عام دی. که څوک بې دلیله تابعداري د یو امام او پیر کوي ولې هغه به جایز وي؟ او لا یعقلون خو هېڅوک هم نه. انسان کې خامخا عقل وي، بې عقل انسان لایي، خو دا عقل صحیح استعمال نه کړي نو لا یعقلون شي. بیا وی یره په دې ځای بدعتیان د دې نه مراد اخلي، یعنی دا پنجپیرې ملا دی او لګیا دی د حدیثو د په دې ځای کې بدعتیان وي. یره بدعتیان دلته کې دا وایي. هلکه ته سوچ وکړه، تا په دین کې تقلید شخصي راایستلې، ته بدعتي نه شوې او زه بدعتي شوم. وروره تا په دین کې امام ابو حنیفه له ځای ورکړی دی او حلال او حرام په هغه ثابت دی، بدعتي ته شوې که زه. تا ابو منصور ماتوریدي د عقیدې په امامت ودرولې دی، ورپسې روانې نو بدعتي زه شوم که تو. مشره ته غوږ ده، ته د دې نه بعد د تصوف د نقشبندیت په څلورو سلسلو کې تړلې نو بدعتي زه شوم که ته شوې چې شرکي او بدعي تصوف کې لګیا یې. او نیل الصائرین فی طبقات المفسرین اخره کې وی زه ګوره یاد ساته مذهبا حنفی اما او یاد ساته ګوره زوی طریقتا نقشبندی اما. نو تو وایه چې د نقشبندیان د نقشبند بچیان بدعتیان دي که د سلف صالحین په طرز روان اهل حدیث بدعتیان دي؟ خو دې ته سوچ کوه که نه. ته د وحدت الوجود د دیوبندیانو لمن دې رانیولې ده نو ته بدعتي نه شوې او زه قرآن او حدیث بیانوم نو زه بدعتي شوم. تا چې کوم دی نو په دین اسلام کې دنه کورکې تنظیم د اشاعت په نوم جوړ کړی دی. نو ته تنظیمي ډله پرست، فرقه پرست، تقلیدي، نقشبندي، ماتوریدي، ته بدعتي نه شوې او زه سلفي بدعتي شوم. لږ خو انصاف هم څه شی دی. العقل خشع ولو کان چکی. ته چې کوم دی د یو ژوندي بت پسې روان یې او په هغه باندې ولا او برا کې او د هغه غلطه ټیک کې. ته یو منکر حدیث مزاج پسې روان یې چې هغه وایي حدیث زه په قرآن تلم، نو ته بدعتي نه شوې او زه کوشش کوم چې قرآن او حدیث پسې لاړ شم. مرسته راځه مې کړاو په دې دی. خیر د شیخ امین الله دې پاتې شي، شیخ الباني دې پاتې شي، شیخ رستم دې پاتې شي، دې ته به دعاګانې کوو، خو قرآن او حدیث چرته پاتې نه شي. قدم په قدم زما دا اراده او نیت دی. نو زه بدعتي شوم. ته چې پنجپیرې خو چې کله پتا غم راشي نو تا کټونه خواره کړي، ټینټونه دې خواره کړي، شربتونه په تعزیت کې تقسیمې، نو ته بدعتي نه شوې او زه بدعتي شوم. دا خو سړی لوی خبره ده. وی دلته لا یعقلون ویل دی. نه، دلته الفاظ عام دي او تا په نور انوار کې قیامت راغستو چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، او تا به یو ځای بل ځای چې اعتبار عموم لی. اوس په عموم ټینګ شه که نه. هر هغه چا باندې په دې آیت کې رد دی چې هغه بې دلیله چا پسې روان دی. اوس که بې دلیله څوک ټرمپ پسې روان دی نو هم دا آیت پې رد کړي. بې دلیله که صدر بوش پسې روان دی هم دا آیت پہ رد کی. بے دلیل کا شیخ البانی بس روان نے ہم دا آیت پہ رد کی. بے دلیل کا امام ابو حنیفہ بس روان نے ہم پہ دا آیت رد کی. دا انصاف تے. بس انصاف مونږ ته الله اډر کړی دی اذا قلتم فعدلوا. دیو مشران غیر عاقلانو او د امام ابو حنیفه رحمه الله
د عاقل والی او د علم والی ټول غیر مقلدین اقرار کوي. خبره پوه شوې؟ نو کته چې بزرګانو تقلید به سړی کوي چې هغه غیر عاقلی. خبره پوه شوې؟ او تقلید تدې ته قبول قول الغیر بلا حجه. بیا وی ټول غیر مقلدین په دې خبره باندې اقرار کوي چې امام ابو حنیفه عاقل او عالم. عاقل خو ډېر خلکو او عالم که په دې معنی چې فقیه نو بالکل، خو مونږ دا وایو چې په باب د محدثینو کې نو محدث مزاج عالم نو. وجه دا ده چې هغه اصحاب الجرح والتعدیل په خپل کړسونه کړي دي په باب د جرح تعدیل کې. نو انصاف کوه، علم او تقوا یې مونږ منو، زهد منو، فقاهت تر یو حد شته، خو داسې مه کوه چې په محدثینو یې وروخېږئ یا هغه چا چې هغه اصحاب الجرح والتعدیل دي د هغې جرح مکمل لغوه کړي. داسې مه کوه، انصاف کوه. په چا چې نیکو خلکو جرح کړي دي هغه حیثیت ته ګوره. بیا خو ستا هر مشر دا شی کړی وایي چې دیږي امام بخاري دا ویلي باب یې ښودلی، ته په باب یقین کې حدیث کې خوا ټکی نه. خبره پوه شوې؟ بیا ویره داسې حساب دی چې امام بخاری په باب کې یو خبره لیکلي اب په حدیث کې اړو موجود نه وي. تاسو یې منئ ته همت وکړه یو ټکي وښایه حدیث کې بنی. موږ به صرف د بخاری د وجې منو په دې شرط چې خلاف به وي د قرآن او د حدیث. دا خو هسې یو ټکي دی او ته پې مطمئن شوې، ته پې ما ته جواب ښه راکولی شي. هسې دې ځان ته یو بوت جوړ کړی دی چې غیر مقلدین د بخاري باب ویني نو بیا حدیث کې ټکي نه یو بخاري مني. نو که دا ستا د دوکې لپاره یو بوتي خو هر کلیف کې وایه، چا نه پټکې چې رسره نه راخله، ټوپۍ سمه اچوه، هر ورځ کلیف کوه دا کټکې وایو. که دا په دلیلي نو ته نرشه او جرت دی او ستا جرت ته په 10 کې ضرب دی. نرشه ثابت یې که چې غیر مقلدي او هغه د بخاري د باب نه ټکې رالي او قرآن حدیث کې نه او د هغې خلافي او غیر مقلد قرآن او سنت پرېږدي او بخاري پسې ځي. زه ته نرشه د شملو ګوټ کوه او ما ته یې وښیه. هسې به لګیا یې فضول دسی مسئلے راشی بل لارا نئی د اللہ نبی نه په اثبات کې راغلی نه په نفي کې. دی اکثر وایي جی و احتیاط د احنافو په قول کې دی، د احنافو په قول کې احتیاط دی. نو هغه راواخلي چې هغه یې راواخېسته چې زمونږ د مشر نه دې خبره راواخېسته نو زما مشر بې عقله شو. بې عقله نه دی که نه؟ بې عقله خو ته یې چې زما مشر بې عقله نه دی نو دا په ما په مشر باندې څنګه چسپانې پوه شو که پوه پې نه شوي. د دې نه ښه جواب بل نشته. بیا وایي چې یاره داسې مسله به راشي چې هلته به قرآن حدیث نه په اثبات کي او نه به په نفي کي. نو ته به څه کوې؟ یاره دا غریب اوچ شوی دی او پوزه د ډېر اوچوالي نه راوتې ده او نور به هم دا غریب اوچ شي د بغض او حسد نه. خو د ده پلار نیکه به جرأت ونه کړي چې مسله ثابت هم کړي چې یاره قرآن حدیث کې دا مسله نشته، چې داسې مسله چې قرآن او سنت کې نه اثبات او نه نفي. بولې الله به موږ ته داسې دین اډر راکړي اليوم اکملت لکم دینکم. بیا خو وایه قرآن کې د آیت نقل کفر نه باشد وایه دا دروغ دی. قرآن او سنت خو که کاملی خدا به څنګه مسلې چې نه به اثبات او نه به نفي او ستا به تهجتي او په هغې به ایمان راوړل ضروري. داسې یو مسله نشته. دا صرف ستا یو پراډ او چالاکي ده، یو وایي خبره دی ده او په دې دا ثابتول غواړې چې د خلکو ذهن کې دا راشي چې یاره قرآن حدیث کامل نه دي. خو ویلې نه شي پوره نو پوره ویلې نه شي کني خوله دې ته جوړه چې دا قرآن سنت کامل نه دي. یاره جی چې احناف غیر عاقل دي نو تاسو داغي په قول کې احتیاط کړه ویل ده. مونږ خو احتیاط نه چې مونږ خو وایو ضروري ده چې په قرآن او سنت عمل وکړه. اطیعوا الله واطیعوا الرسول ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. څوک چې وایي چې یاره د احتیاط دپاره بنا د احناف اقوال دي او احتیاط د امام ابو حنیفه په فقه معلومیږي. دغه اهل حدیث په ګوته کې بند کو ځان له مخې ته کېده او دعاګانې ورته کوه. دا ډول اهل حدیث او سلفي ده نه. اهل حدیث او سلفي خو دې ته وایي چې هغه وایي احوط او واجب الاتباع قرآن او حدیث دی. د هیڅ چا دپاره دا ګارنټي نشته چې دا اقوال به ټول عمر په هره مسله کې په هر ټایم په احتیاط باندې بنایي. دا هسې خبره ده. دا ورنټي صرف الله او رسول ته او د سلف و صالحینو اجتماعي فهم ده چې هغه به په احتیاط باندې بنایي. نور دا به هسې ګپي. و یاره مونږ سره د دې آیت باره کې غټ جواب دا دی که نه؟ غټ جواب چې دې کې په غیر مقلد چې دې کې لا یعقلون ټکې راغلی دی او لا یعقلون نه زه نه یم مراده.
وایتته مراد لا یعقلون معنی دا ده چې عقل وسره نشته نو کله کله عقل مشر سره نه یا کله کچر سره نه نو تب یا په مشره کې داخلي یا په کشره کې ځکه کله کله مشر سم دی خو خطا دی نو هغه عاقل دی خو دې مسله کې په لا یهتدون کې راغی ولی حق ته ونرسېد یو اجر دی دوه اجر ول نشته خو چې ته ورپسې په پټو سترګو روان دی لا یعقل هغه نه دی خو ته یې تاکہ ذرا عقل نشته نو ازری منجله په سره خدا او الټو الټو کېږي او ډراوړې په ګورو سه کې نور د کار غر خراب دی البته دا غچا باره کې دی چې د قران صریح آیت موجودي صریح حدیث موجودي تعارض پکې نه یو دی وای چې زدا نه منم زدا مشر خبره منم لکه زمونږ د زمانه د بدعتيان مونږ هغه کې نه یو دا تقلید جامد دی مونږ د دې مدح نه وایو مونږ د دې بد وایو بیا ویرا وای د صریح نص مقابل چې ته مونږ تقلید نه کو بلکې تردید کو وای دا نور بدعتيان دي ته یو څو مسالې وخیا دا چې دی پاغي کې تقلید کوي اول او پاغي کې ته تقلید نه کوي او دی کوي د نص مقابل زړه ته چې چاته بدعتيان وي ته د دی یو لساته مسالې وخیا دا نرشه همت کا کیمرا خو تاسو خپل لګیدل دا کرسي دې خپل دا اگر چستانه لګ دنګ دا خو خپل دی دا ته بل رزراش او کلیپو کا وایا چې بای دا لسته مسلې دي دې کې دا بدعتيان تقلید کوي مونږ لري په دې کې تقلید نکو ته خول نشي ته تقلید خو وای دې ته چې د نص خلافي چې د نص خلاف نه نو هغه اتباع ممدوح او محمود شو هغه کې هو خبره پاتې نه ده تقلید وای دې ته چې قران او سنت په مقابل او مخالف مخ کې ورځ کې بره بشان لګي یو باسو زمونږه ملګری ورته وی ویاله کوم تداوه خای دار ته وخی چې د الله نبی ویلی یا د الله نبی بخفل لګیدلې او مړ شو او هغه ورځ باندې خیرات کړي اولنې 2-3 ورځو کې نو دی خدای نه نشه خدای خوږي په ابن ماجه کې لاندې وی حاشیه کې دا خبره ده په حدیث کې دا نبی صلی الله علیه وسلم باریک سانو ته دی کور ول باندې غم راغل دی ول روټي ویسي هغه لاندې حاشیه وال لیکلي حاشیه وال کې ابن مالک حاشیه ابن ماجه ده او کوي دا خو یو بند دی دا حکم شرعي دی د ثواب او د سزا خبره چې کې هغه کې به قران حدیث نه خبره خي چلو د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غو کتاب کې وخه خجی یره مناظره کې مونږ یو کس ته وی چې قران او حدیث پېښ کا یا فقه حنفي پېښ کړه دا خو ته جاهل مشره تا ته به پته نه چې دا خو د حنفي کار نه دی او د مقلد کار نه دی چې دی چانه قران او حدیث وغواړي ذکر احناف اصول مسلم ثبوت کې وګوره واعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده لا ظنه ولا ظنه مقلد به د مجتهد پسې قرآن حدیث پسې احسن الفتاوى وګوره غموي د مقلد کار قرآن حدیث سره نه دی مقلد به څنګه چاته وي چې قرآن حدیث پېښ کا قرآن حدیث باندې خو امام ابو حنیفه ستا باندې سره پویدو نو ته خو تقلید کې تصرف فقه حنفي پېښ کا وإذا قيل قال چې ول شي کافر ته تابعداري کوي ما دا چې الله را لګلی نه قران دي چې غیر مقلدین ته وي اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا واپس هغه باندې چسپانه وا وکله چې قران وسله کې چپ شي وغوته کې ته انزل الله ولنه مصداق قران دی وی فاستمعوا له وانصتوا وی الته کې وګوره کړه وی د ما انزل الله اول مصداق قران دی او بیا حدیث دی دام د گمراهی خبره ده مانوي تور پدې کې ډېر خلک مبتلا دي د ما انزل الله مصداق آسمانی وحی ده آمد دینه کاغه قران او حدیث اکو دو بګی نشته زکه من یطیع الرسول چې حدیث ومنو فقد اطاع الله لك چې قران ومنو دا هو ایک شو دونه شو دا ځان یو خبر دی اول قران دی او بیا حدیث ته نه آسمانی وحی اول ده کاغه د قران په شکل یا د حدیث په شکل دا مانوي ته ورنکار حدیث ده خو ته پیدا رسینه تبیا ولې چې امام بچ شاته فاتحه وا ته بل نتبع مالفین علی ابانا بلکې زه تابعداري کوم دا چې مونږ به مندل خپل مشران لکالوانی او شیخ امین پوښګه په پنشي دا استاد سره لګي کنه لګي تا دې چې دا دلیل پیش کو دي سي په تقلید کې درته دا پیش کړل او اذا قيل لهم کله چې دې ته ویل شي تابعداري کوي ما دا چې الله را لګلی قالو دی وی بل نتبع بلکې مونږ تابعداري کوو ما دا غسل فینا چې مونږ مندلی فیبانی ابا ان خپل مشران خبر پوښي
ما انزل الله ولله مصداق قرآن ده دویم حدیث د نبی. بیا وایي ستا پلاران خو هم د شیخ امین او د الباني تقلید کوي. یاره څوک چې د کم شیخ تقلید کوي نو مشرک دی که نه؟ مقلد مشرکی ځان ترې خیال نه چې خلکو ته ګوره دقسې. موږ خو دې تقلید ته حرام وایو. دا تا ته د دوکې دپاره ځینې الفاظ دي وي تاسو چې د الباني تقلید کوئ. بس دا یو ټکی دی تر مرګه به د مړی ته خښي او دی به ټول عمر وایي چې زه د امام ابو حنیفه تقلید کوم او دی د شیخ الباني کوي. الن کې ته د ابو حنیفه واقع کې او د الباني او د شیخ امین هیچا تقلید نه دی کړی. خو دا یو ټکی د شیطان ستا مړی ته خښ کړی دی چې ته پې ټول عمر ژوند تېروه او جواب کوه او مرګ به دله په دې شرکي تقلید کې را شي. مردار به شي په شرک جهلي کې به مبتلا یې او لاړ به شي الله له بیا به پته ولګي. دا گمراه خبرې دي شیطان دې مولانو ته خیسته کړي دي. یاره وي تقلید مونږ هم کوو دی هم کوي خو مونږ د امام ابو حنیفه کوو دی د الباني او د شیخ رستم کوي. نه 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 که چا د چام تقلید وکړو دا خو بې دلیله تلل دی او ګناه دی او حرام دی. دې ته چې ویلی شي جي ما ته وګوره دې ته چې ویلی شي جي هلکه تراویح 20 رکعاته د الله نبي کړې. د الله نبي چې دی یو ځل د هغې چې دی نو یو ځل ترېنه ثبوت شته چې داسې ووې نو دی به وایي چې الباني ویلي چې دا بدعت دی. ته به ورته دقې ته تقلید ویلی کي. تا د الله د نبي صحیح حدیث دې پرېښودو د الباني تقلید دې وکړو. اوس ته چې دی نو په خپلې فتوا باندې مشرک کېږي که نه مشرک کېږي خبره پوه شوې. بیا وی نبی علیہ السلام ګور لاره ته خطا ده لګیا د تقلید په آیت دی سپینګیری عالم او څه کوي ورغه به 20 رکعاته تراو هلکه د 20 رکعاته تراو نه څه غواړي. وایي د رسول الله علیه السلام 20 کړي دي او وایي تاسو چې کوم دی الباني اخلئ او رسول الله پرېږدئ. یاره ستا په دې ضمیر کې بدن نه ایمانی هغه ایمان به ته الله او رسول الله ته منسوب کړئ. ستا هغه ایمان ته چیلنج دی جرأت ته په 10 کې ولا ضرب ورکا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ثابت شوی حدیث پیش کړه چې هغه تراویح 20 رکعاته کړي دي. بس دې ټولو مسلو کې سره معلوم. تا خو چې کم پیش کړي دي دیوبندیان وی وهو عنه بسند ضعیف شانور دی نو کتره ولا مناس من تسلیمه د دې خلاص منلو نه خلاصي نشته چې رسول الله 20 کړي نه دي. اسی پر رسول الله باندې تړل مکو. پر رسول الله چې 20 وکړي دا غي پته بل دین لګي چې غیر مقلد به اول کوي. د رسول الله د عمل پته د اهل حدیث په جماعتونو کې معلومیږي چې د اهل حدیث جماعتونو کې کم شی موجود دی. ان شاء الله دا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله به 20 کړي او اهل حدیث به نه کوي. مړه دا مونږ دوره جنگ په سره غسته رسول الله صلی الله علیه وسلم با په جرابو باندې مسه نه کړو مونږ به کو. مړه دا تکه خبرې کوي زمونږ خو جون دی د پاره د رسول الله تابعداري په ورسو. ستا خو جون د امام ابو حنیفه د پاره د ته رسول الله نوم څنګه اخلي. ورته د جوراب مسح په قرآن کې نشته دی. کوم حدیث دي هغه کمزوري صحیح احادیث دغه مخالف دي. بیا ویرا مسل جرابین کې قرآن کې اس نشتا و حدیث کمزوری دي. ته لنډه خبرو که چې احادیث ضعیفه حجت نه دی زه وکه خبره ستا خو ته په کمزوري حدیث ردونه کې ستا په دین کې او ستا په حنفیت کې خو مړه مراسیلم حجت ته ته خو مسح الرقبه د موضوعاتو نه ثابت دی. حنفي به څنګه خبره کوي چې حدیث ضعیف دی. دا خبره خو یاره یو غیر مقلد کولی شي یو وکټوري کولی شي د عبدالحق بنرسي اولاد کولی شي اهل حدیث سلفي کولی شي. مونږ به وایو چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی. یاره مقلد خو ټول عمر په ضعیف پسې روان دي. ته خو پرې د ضعیف حدیث خو بیا ته خو ضعیف اقوالو پسې د عالمانو رواني. چې کوم سړی اقوال ضعیفه باندې عمل کوي او سترګې پټي او هغه اخلي نو هغه په ضعیف حدیث کې څنګه خبرې کوي. دا از او بل دا یو ضعیف په حقیقت کې یو تاتی استاد ضعیف شوی دی. بالکل صحیح حدیث دی. مونږ جرابه او موزه کې اړو فرق نه کوو. بالکل صحیح حدیث دی. ستا چې په کم حدیث شک دی چرته کې منبر ته کېنه وی وایه تعالی به یو ماشوم جواب درکړي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وجي الباني څومره غیر مقلدین دی. وجي شیخ امین دي سوي وسو شیخ ابو حسن دي سوي. یره شیخ البانی او شیخ ابو حسن او شیخ امین تقلید وی شروع ده. ادا ویډر پته ده شروع ده. بتا کا شین تو دی
شنه چشمه جامې خدا چولې و نو بوس به وتم شنخ کارېدل اوس تخپل تقلید کې ګيري نو چې څوک د جانو مورین دی وای دا مقلد دی تقلید حرام او ناروا دی د شیخ امین څوک تقلید نه کوي دا تقلید شپه ور زردونه کوي البانی ټول عمر د تقلید ردونه کړی دي هغه بس څوک نه زی کری پوی دې نو دی به د بحر رائق او د شامینا مسلې نه حل کولې دی به وسپنه به خرڅولو کې د امام ابو حنیفه په قول باندې عمل نکو پوه نشي اگر کو د دې مشران نه په پیسې باندې ولا يهتدون فسملارو نه بسمل بحر الرائق او شامی نوی ته مسائل حل کې بحر الرائق او شامی ستا کتابونه دي تینه منه نو زه څنګه ومنم بشامی کې خدا وی چې وبال بول ایزن په متیاز او فاتحه ولګو په تندیر اخ کا نو په دې ته عمل کول شي ستا علمګری وی سپیلال کبار بازار ته اوس خرڅ کته خرڅه په شامی علمګری خدا عمل کول نو ته تختر مال دا غن مړې ته صلاچه ما دې الله سره دستا ماپ کی شامی علمګری ځان له تعویز کا مړې ته واجو مونږ بس د حدید په مسله کې چې اوس په مقابله د اوس په اخلي وي تر احناف په قول پسې دی مال پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستګرا اشیاء ربویه اقوال ربویه چې کوم سوزونه کې د الله نبی اشپغو سوزونه کې سود ذکر کړي دي الته کې مونږ عدل بدله کې زیاتې نه منو سر په سر وي لاس په لاس وي او چې کوم کې نوم نه دی اغسته لکه د حدید نوم نه دی اغسته نو مونږ خو دې ځکه قران پسې زو چې وقد فصل لكم ما حرم عليكم محرمات الله واضح کړی دی او د حدید مسله نه ده کړې مونږ سره خو دلته قران دی امام ابو حنیفه ته بدقه سي دعا وکړو دې ځکه مرا باندې سکوا تم د دې ټکی مصداق بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا است زما عبارت نشي ویلې زویلې شما ولو کان آباؤهم لا یعقلون اگر چې د دې مشران په هیڅ باندې نه پوهیدل عرض دار چې دلته کې رد په تقلید باندې تقلید څه مطلب بے دلیل چې چا پسې مزي نو رد دی و اذا قيل لهم هر کله چې ویل شدیتا اتبعوا تابعداریو کې روان شه ما د هر هغه پسې ما د عموم د قران حدیث دوړ ته شامل دی وانزل الله عليك الكتاب والحکمه دو سيزونه منزل من الله دي انزل الله چې نازل کړی دی الله قالوا ندی وای بل نتبعو بل یا الاسراف والا یا عاطفه والا بالبقاء بل نانا بلکې مونږ تابعداري کوو ما د ارغا الاسو الفینا علیه چې مونږ دې مونږ پاغه باندې آبا انا خپل پلارانو لرام نو پلاران کو علماء او عوامو ټول باندې اطلاق راځي دی ورپسې روانو دا د ما انزل الله مقابل چې څوک سمني ایمان زیاتی کی کمی کی قران ویلی دی کنه دی ویلی ته دې ځکه ابو منصور ماتوریدی اخلي قران ویلی دی کنه چې الله د عرش د پاسه دی تدیز ابو منصور ماتوریدی له ما انزل الله مقابل ته ابو منصور ماتوریدی اغستله قران ویری دی ولا تقف ما ليس لك به علم به دلیل بس رزي ته په دیړه باندې یو حالت راضی او بیا به الله الله کې او د ځانه به خبر نه ته دیزه کې نقشبند پس روان نو ته ما انزل الله پرې غره ته ابو حنیفه صاحب اغستله تا ما انزل الله پرې غره ابو منصور ماتوریدی پس روانه تا ما انزل الله پرې غره ته نقشبند او دیوبند پس روانه نو دیزه کې چې د ارسو بدل اتباع کی دا غیرت دے اولو کان آباؤهم اگر کوي پلاران د دی لا یعقلون شیئا چې نه پوهیدل